یمن د خوانه را روانو بني شرهم. کله چې دوی په ځای کې واړول نو بره مارغان ګرځېدل. دوی د خپل مابین کې ویل چې لکه په دې ځای کې کېدې شي وبوي څه کسان ورولېږل چې تاسو یې وګورئ تر څو پورې د ایجن خپل ضرورت را پوره کړو براوړو. هغه کسان چې کړهاله د وګو د خواله چې کوم ځای کې مارغان ګرځېدل نو الته یو ماشوم یو زنانه اسماعیل علیه السلام او هاجر دا دواړه په دې ځای کې ناسو. نو دې خلکو ته طلب د اوبو کې چې زموږ سره قافله را روانه ده او په دې ځای کې ډیره اچولې ده. ستاسو موږ طلب د اوبو کو په دې کې زموږ سره کومک وکړي او دا موږ لرا کوي. هاجر ورته ویلې چې موږ به تعالی درکو خو په دې شرط باندې چې ملکیت دعوه به نه کوي دا به زموږ سره نور ته پیدا اخلي. هغه بالکل صحیح ده. درکه څه اخلاق ولا خلقو یمنین د شنو چې هغه لکه یو زنانه د ماشوم دی بیزتی ورواړه قتل کا غصب کا امت دیواله خراب انسانانو بد اخلاق ودا کر کې چې چورګي خلک نو کله به دې کې د رسول ور سره اوراله د وو مسله برابر کړو د دې کې څه اخلاق د وجنه شي یمنین کې څه اخلاق ولدي الله محمد رسول الله به عربو کراوم لیو مخکې ویل شو چې عرب ډېر اوچت اخلاق ولدي. سخافت د عربو کې ده شجاعت په عربو کې ده ایمانداری وفا مهمان نوازی څومره چې د مروت او د انسانیت اوچت کارونه دي الله رب عزت په دې قوم کې دار جمع کړی دي. ځکه اوس موږ تاسو د عزتمن نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله په خاندان کې راولې وو. کله چې داخله په علاقه کې ډیره شو د مزمنس کې هاجر وفات شو د اسماعیل علیه السلام مور په دوی کې وسړیو د مزاز په نامه باندې اسماعیل علیه السلام له لور ورکړو د ځان لزوم کی وشیدو ابراهیم علیه السلام فلسطین لاړو. زمونږ الله ورته امر وکړي چې تا هاجر او اسماعیل په علاقه کې پری خودري دي ته پوسه ورش بیر دراغه څلور کړه د فلسطین د دې راغله د زمونږ الله په امر باندې کله چې دی علاقه لراغه د اسماعیل د کور ته پوسه وکړي چې لکه اسماعیل په کوم ځای کې وسیږي خلک ورته خودل وکړي چې هغه د قضیه کې داغه بوختنه جوړ کړه نو په سفر باندې وته او مارک کار لسوید داغه د وړونه د پوسو کې چې اسماعیل چرته لاړ دی هغه کار لا غشي وغیرہ جوړول دا کار پنيت باندې ځکه دی وخت کې لاره جهاد احکام او د جهاد مسله لا شروع شوه نو چې درسو پرې دا غشي جوړ کړی او به د قشن د اسلام د دشمن په خلاف باندې استعمال کړی وي بلکې اوسه به کارول یو شی او بل د خپل انګور او دغه دی وړونه ته پوسو کې چې ژوندم څنګه دی یره ډېر خراب دی زما خاون چې هغه سر وخت وځي دعوت دی او داده شکایت وکي او کوم انسان چې شکایت شروع کړي څنګه الله به دغه په عبادت کې خوندم نګدي. اکثر انسانانو کې دا مرض دی چې موږ سره الله دا و نه کړو دی و نه کړو دا لیکن دا د چې باطنی مرض دی چې د انسان د هلاکت او د غیر بربادي لپاره باعث ګرځي. دیو جنا حدیث مدا خبره ذکر کړې ده چې کم سړی شکایت کوي د رب العالمین نه چې موږ له مالداري را نه کړو موږ له بچی را نه کړو موږ له اولاد را نه کړو موږ صحت برابر نه کړو هغه دغه دا یاد ساتي چې دا څومره بندګي د رب العالمین کې الله به دې بندګي نه خوند ورکړي په دې باندې خوند ورکړي خواهش پرستی باندې ورکړي د محمد رسول الله باندې اکرام کول باندې ورکړي سړی چې د اسلام په دین باندې راځي نه په دې باندې ورکیږي پردیس زنانو کتل باندې ورکیږي دا خوند حرام خوراک عبادت کې شرط اخلاص پیدا نشي د الله په تقدیر باندې سړی ایمان ونه لري او ذکر تلاوت او منځ کې خوند پیدا نه کې ځان لا نیکان ملګری ځان له انتخاب نه کې او رب العالمین د دشمنانو سره دشمنی ونی کې الله به د دې خلکو په بندګۍ کې خوند ورکړي. دغه شکایت وکړي چې زما خوند دی هغه سلری چې دعوت ته ودا دی خلک الله له دعوت دی. ابراهيم عليه السلام ورته ویلي
وېزما ته خوانه په سلام وایا او چې کله راغی ورته وایا چې غیر عتبه بابک ستاسو د باب چې کوم دروازه چې کوم درشل او چوکاټ دی دا بدل کا بس دومره ورته وایا. انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام وکړي انسانانو هغه معمولی خبرو باندې پوهیدل چې زما د دې بچی سره د زنانه په نکاح کې دا بچړم دعوت د فارغ نشي. سورہ احزاب کې الله را خبره ذکر کړه کله چې دا فتوحات وشول د رسول الله به بیان را جمع شو وی ویل چې اوس موږ له جدا جدا کورونه بکار دی او دا بکار دی او دا الله آیتونه نازل کړه که دنیا شرط غواړي اے نبی ورته وایي چې دنیا درکم او طلاق هم غزي چې په کوم باندې سي باغې لاړ شي او که شرط الله او رسول هم خوږي نو یاد ساتئ د رسول الله مخله په بلاک جوړيږي نه ځکه دل ډیر اوچت امت ور بغاړه دی د دای په مقابل کې شکل دا شینو دا خندونه مخله ودرېدل به ته پوه شې بده باندې چې دا دعوت تر سره رسیږي نه د دیو جنا حق زنانه باندې لازم دي چې دغه خاوند د الله په دعوت کې درسو بره دا سره ارزه کې مقابله مخالفتونه او بلاکونه جوړ نکي. ابراهيم عليه السلام تربيت ورکې ورته چې شکار وکا کله چې اسماعیل علیه السلام راغی د دې حالات نه معلومه کړه دا باندې چې په غیب باندې پوهیدو ځکه غیب علم واځ الله لده وی ویل چې څوک نو راغلی یو مل مرغلی او سپینګیره غو نشانه سړی او استاد بوشو کې ما ورته ویل چې دا کار لوي تیرې دعوت کې او دا کې څه خبرې مې وکړه او اخر کې دا ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا د سلام نو ورسره ورته وایا چې د خپل درشل چوکاټ وغیرہ بدل کا د سلام جواب وکړي ویل چې ته طلاق ایزا ودا ولي ودا اسما درشل او چوکاټ اغم داتې او داس ما فلارو ابراهيم عليه السلام د فلسطین لراغله او زما د خاله او دا توشی مل وکړه سب وجه باندې چې دا طلاق غزه کده سر باندې دعوت کې معنی جوړیږي ایسه کده طلاق کړه چې کله طلاق لري حدیث دوه خبره معلومه شوه دا په صحیح حدیث کې راغلي دي یو ته دا پیدا معلومه شوه چې انسان لمور او بلر ویلې دا کده طلاق کده به طلاقي ابراهيم عليه السلام نبی دی لیکن د خپل بچي اسماعیل له ویل چې دا کده طلاق هغه متصل طلاق کړه. عمر رضی الله عنه ابن عمر له ویل چې دا کده طلاق کړه هغه رسول الله صلی الله علیه راغی ویل یا رسول الله زما دا پلار دا و چې دا کده طلاق کړه طلاق کوم او کنه بالکل دا طلاق کړه الوالد من اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت منځنۍ دروازه راخوا کستا چې وځي ځای کوي کوته ساتي خو یاد ساتي چې کله د امور او پلار سره په دلیل کې شریع عذر ذکر کړي اځه بکور کې جنگ جړې راغلي وي معمولی خبره باندې په لوکو باندې یا په بل مسله یا په بل مسله تعالی دا کله طلاق کې به دا طلاق تنه کوي وجه دا چې بده کې ډېر نقصان ناراضي او د مور بلر پر رضا کې زموږ رب العالمین رضا ده ځکه د الله رضا په مسواک والو کې دا په مانځ کې دا په زکات کې دا په اخلاص کې دا د مور بلر پر رضا کې دا پروژنې ولو کې دا په ذکر کې او علم د قران او سنت دی ورته ویل جزاء کله طلاق کړه دیم ته دا خبره معلومه شوه د حدیث چې ناشکری ګور ډېر لوی مرز دی دیږي کې الله رب عزت دې زنانه له کې څه خاوند ورګړو اسماعیل ذبح الله پر زید دی باندې چې دی شکایت کړي وي مناسب دا چې الله له شکرونه ایستلې وي چې زما خاوند او خلک د الله سره رابطه کې راوستل زما سره واغ لوی نبی د ټول انبیو پلار دغه ناشکری زموږ شغه بر اکثر انسانانو کې موجوده ده الګ جامع نشته دکان نشته کاروبار نشته بالکل پټه په ولاړ دی په دې باندې ولاړ دی په دې ګور انبیام خپه کیږي او زموږ رب العالمین خپه کیږي طلاق کړه دا چې کله دا وخت تیریدون دویمه کځه وکړه دویمه کله چې وکړه نو ډیره مو د ورسره به الله په امر باندې فلسطین له اسماعیل ابراهيم عليه السلام راغی ته پوښتنه چې وکړي چې ویل اسماعیل کور کوم ځای کې وي په دې ځای کې کله چې د دروازه ټک ټک کړه نو کور کې اسماعیل علیه السلام بینو وکم خواوته و دې زنانه ته پوښتنه وکړي وی خاوند چرته وی هغه چرته وته لري بار وی ژوندم څنګه دی الحمدلله ډېر مزیدار ژوند دی زما خاوند او خلک الله په طرف باندې دعوتي او نیک انسان دی ژوند مو سره بالکل برابر دی وی خوراکم سره وی اللحم والماء دا وګه غرو د قشن د وبدي دا سره خپل ما بینګ ګرم کو وی خوري سره الله موږ غذا جوړه کی ورته وی ویلې وی چې کله راغی اسما د خدای سلام پی وایا او د سلام نو ورسره ورته شي وایا چې دا خپل درشل او چوکاټ دا ځان سره کلک وساته تقریبا نه کی ځای نه کی
اسماعیل علیه السلام چې کله د سفر نه راوګرځیدو نو په دې وخت کې د خپل بیبینه ته پوښتنه چې څوک راغلی او کنه راغلی او سپینګری خوند ملما راغلی او د سی ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا او د سلام نور سره ورته چې د درشل چوکاټ دا ځان سره مضبوط وساته وای نه سا ورته ویلې ودا دې او پیژندل وینا ودا زما پلار د ابراهیم علیه السلام زما خو راغلی او زما ته پوښتنه کړې دا چوکاټ ته نو تاسو ما په دنیا کې نور هم برقرار پاتې شوي دا به نه طلاقو په دې مزمنس کې چې ابراهيم عليه السلام فلسطین له بیلاړو د غیزنه بیا راغی دریم ځل چې کله راغی د سیدنا اسماعیل ذبیح الله علیه السلام سره ملاقات وش تاریخ ولادي کې ودانې ون لاندې نو د غشي جوړول ابراهيم عليه السلام چې کله نظر په پریوته او زم په پریوته نو ډیره مو د بعد بچی چې د پلار نه جوړي او د پلار د بچینا یو بل سره چې مخامخ شنه یو بل غاړه ورکړه معانقه وکړه هغه مینه محبت کاره کې لکه ډیره مدبا چې انسان د یو بل سره مخامخ شي به تور مثال یو بچی قیدی دی لسکاله او شلکاله او هغه د انسان نو ورکه دی لیکن په مرور د زمانہ باندې به د انسان لدار پیدا شي نو تاسو څه خیال لرئ چې دا په کم کیفیت باندې د دوی ملاوي دي ابن قیم زاد المعاد کې چې 10 قسمه جړه دی د محبت جړه ده انسان چې خپل دوست نه کله غایب شي او ډیره موده بعد ستړي مشو یا بل ایسه دسترګونه غیر اختیاري وکړي روان شي د اسماعیل علیه السلام دسترګونه وکړي روان او د هغه والي سره روان ابراهيم علیه السلام دی بل سره ډیر مینه محبت کارګي او وکینس ورته وی ویلي الله رب العزت مال امر کړی چې د کعبه جوړه کا په دې ځای کې اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې اطع ربک د خپل رب تابعداري دی وکړه تله چې دا خبره کړې وای من عمل کې راولا وی ویلې وی حال آیت بس ما سره په دې خدمت کې شریک شو که شریک نشي نو قال نعم اسماعیل علیه السلام ولنا ضرور ست خدمت وزکوما دا وی اختلافي مسله ده چې د کعبه د بنیاد ابراهيم علیه السلام خو درې د قبل چا دوه قول علماء لیکلي دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې دا کعبه اول ملائکه جوړه کړې و دین ورسره به آدم علیه السلام جوړه کړه به نوح علیه السلام جوړ کړو دغه په توپان کې به برباد شو به بل خو الله رب العزت ابراهيم علیه السلام لا د دې د بنیاد او تداول او غیره کار کړو چې بدی ځبانه دي ځبانه کار وکا ابن کثیر رحمه الله به دویم قول ذکر کړی چې نه صحیح قول د قران د ظاهر نه معلومیږي چې د کعبه بنیاد ابراهيم علیه السلام خودلې اول نه څومره روایت چې د نور کې راغلي په ټول باندې علماء کلام کړي بنیاد دې جوړ کړي به انت یو بل سوال دی چې ارکل دا کعبه جوړ شو دغه نورستا بیت المقدس به جوړ شو څلويخ کلمنځ کې مسافه وا نو ذهن له دا سوال لږ چې کله کعبه جوړه شوې ده دغه نورستا به بیت المقدس جوړ شوې ده دوړ هغه سليمان عليه السلام جوړ کړی دی د سليمان او ابراهيم عليه السلام په مابین کې تقریبا زر کاله مسافه را په صحیح حدیث رسول الله کې راځي چې څلويخ کاله تاریخ ولري کې زر کاله دا خو به جوړیږي سره نه اهل المدینه څلور جوابونه کړی دی یو جواب دار چې ابراهيم آدم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه دی نو ورسره به څلويخ کاله الله ورته امر وکړي چې لړ شو وسه بیت المقدس جوړ کا کوم چې فلسطین کې دی یا دا منه چې آدم علیه السلام کعبه جوړ کړه دغه په بچو کې بچی لاړو څلويخ کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی دریم جواب دا چې آدم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه ملائکه به هغه څلويخ کاله ورسره جوړ کړه خو صحیح جواب دا محققین علماء چې لیکلي دي ابراهيم عليه السلام د کعبه بنیاد کې خو درو به یعقوب عليه السلام چې دغه په وسو کې د څلويخ کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی رسول الله په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده کوم ځای کې چې نسبت سليمان عليه السلام لري زر کاله ورسره سليمان ابن داود عليه السلام بهرال او هغه د دې بیت المقدس ترمیمو کې جوړواله خو بلا روزه اسماعیل او ابراهيم عليه السلام شروع شو بنیادونه کې خو کله چې بنیادونه کې خو یو اندازې پر دا دیوال ورسېدو کله چې دا ورسېدو نو په دې کې به زنا قوازه وغیرہ دا شیونه چې سړی به بره وخیږي د دې مقام ابراهيم سره چې کم کانه ده دا ورته الله راوړو په دې کانه کې څنګه الله د شي خو کې خو عادت ابراهيم عليه السلام چې پورته خطونه دا پورته کېدو چې کله بکثرت هغه بکثرت کېدو اوس هغه ځکه دوه رکعات مونږ شي خلک
اسماعیل علیه السلام ورته تیګه ورکه ابراهیم علیه السلام لګی دی سورې بقره کې الله دا واقع ذکر کړی د اسمنګ الله ورته ویلي دي چې تاسو دا جوړ کړئ او د دوړو د عمل سره سره د دعاګانې کولې چې الله زمونږ قبول کا انبیاء موږ چت خلق وو ایبه چې کله عمل کو د عمل نور سره دا ویل شي الله ته راغت نه کی ته ګور موږ د عمل قبول کا ځکه ته مستغنی ذاتی کومل رارت کې به څه خو حتی دا منه شو اندازې پر ورسوله تکمیل کړه په دې کې را داخل شو دوه دروازې جوړې کړې برچې د پټم نو دروازې په یو طرف باندې بچ کله سړې نو ته په بل طرف باندې بوته په منځ کې نوافل هم کول ورسره زمانہ کې په چت جوړ شو بيد حاتم چا په داخله او چا به سلو عبد الله بن زبير داخل کې حجاج بن يوسف برته لري کې امام مالک رحمت الله علیه به فتوا ولیکل چې لکه دې کعبه تاسو سره لو به شي جوړ کې څوک ورانه وي څوک جوړي په کم کیفیت چې دا بس منطقه کیفیت پرې ده اوسه پوره فاتحه ده ورسول خلق ور باندې به چت جوړ کې د دې وجنه لاندې پکې نوافل کېږي او برم نوافل کېږي د دې نه ناشنا مسردار وتا په بعضي جنمازونو باندې د کعبه او د مدینه تصویر دی امام چې کله سلام وګرځي د قوم له مخ راړي نو خامخا داغه د ورسې عیسی معنی د بدن دا به بدی تصویر باندې راځي اې دا بناروي کدا به څه مسلې اول خو مناسب دا چې د یو ساده غونې کپړه سړی له مخې له پرتې تر څو پر د الله په عبادت کې سړی له خشوع عاجزي پیدا شي خو کبم د شو جنماز لګیدلو چې پاغه ځای کې د تصویرانو به انسان ور باندې کینې سو مانعت به نشته وجه دا چې په ذات د کعبه باندې کله مونږ کېږي نو په تصویر باندې په طریقه اولاد سره دې به جوړ کړه زمونږ الله به ابراهيم عليه السلام د امر وکي چې ته اعلان د حج وکړه ویل یلا دا بر خلک څنګه واوري وته اعلان وکړه زمونږ الله اخ اعلان وکي وخت د شي اعلان وکي الله رب العزت د ټولي دنیا لور ورسو دغه به دوه قول دي یو قول له مو دا ذکر کړی دی چې رسول په دې کیفیت باندې او کڅوک حج کوي کنه کوي لیکن د ارشدي په دماغ کې دا خبر الله ور واچوله دیم دا معنا هغه انسانانو د ابراهيم عليه السلام دا اعلان ورود چې کوم حج لذي حج انت کوي او دا یو ناشنا سفر دی ناشنا عبادت دی محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وی ابلیس علیه لعنت په دوه ورځې کې سخواري او خوارو یو شکل په بدر کې مجاهدینو جبريل دا مرګري برابرول دویم د عرفات په ورځ باندې چې کله الله رب العزت د انسانانو له حجاج له معافي کوي محمد رسول الله فرمایي په دې کیفیت باندې رب العالمین دا معافي لکه د مور چې تازه پیدا شي دا څومره اوچت سفر دی قیمتي سفر دی او ډیر انسان دا ځل تاوان غړي چې لکه هغه ځل چې په دې باندې دومره پیسې لګيږي او خرچه کیږي او دا الکه تا ټول ګناهونه چې من کړی دی د ګناه اول نه نیولې تر اخره پورې خیرن او ګناګار او موږ تاسو رب العالمین په دې عبادت باندې د شي صفائی کوي او د شي پاکواله لکه د مور چې سړی نه ویرا پیدا شي دی له واه کول پکار دي ورته پکار دی او څنګه الله به دې کې ناشنا قدرت کې خدا غدا چرته چمنونه نه دي منظرونه نه دي تور غرونه دي باندې دا تور کوټه نه ده انسان چې کله وګوري غیر اختیاري د سترګو نه وکړي روان شي د هر انسان سره محبت پروت دی هغه غریب دی هغه کماندار دی کدا اصل کرت حج لاړ ولې نه چې بیت طلب وي چې لکه حج لږه کني چې ولې نه جاړي بس ورځي دا غیدنه چې کله د حجاج رواني کې تاسو دا غینه ته پوسو کې بده شو کیفیت باندې په سخته تمامي کې لکه بچي چې د مور را جدا کیږي برداشت نشي کېدی کله چې درا جدا کیږي جاړي د زمونږ رب العالمین د وجود قدرت دلایل دي قدرتونه دي چې بده کوټه کې او بده کیفیت باندې الله تعالی مسله خودلې ده دین داسې پر داوا د دې وجه رسول الله فرمایي تر څو پر چې کعبه آباد الله رب عزت بداسمه کوم آباد ساتي کعبه چې کله ختم شوه به داسمه کوم الله ورانه به څه کوي لری کوي به دا او رسول الله فرمایي چې په حبشه کې به یو سړی راشي او هغه به بدی کیفیت باندې دغه کې چې دانه کته براواله یې سبه ټوله وغورځي رسول الله فرمایي چې حبش کې راتلل هغه سره بحثونه مکوي د باز دشمن نه ځان ساتل پکاري د هغه سره ټکر ول پکار نه دی مخافه شره حدیث بخاری کې راځي او سړی را روان رسول الله عائشہ لوي وی دا ډېر خراب سړی دی بد اخلاق دی کله چې خواله راغی رسول الله ورته غاړه ورکړه عائشہ ډېر وکړه کزوا وی ویل یا رسول الله د دې سړي بدی تا بیان کړو چې کله د خواله دراغه اوس غاړه ورکړه دا ولې مخافه شره نو رسول الله فرمایي چې دی حبش تر زونه لنجه مکوي ترکیان وغیرہ سره زدن او اناده غو خلک دي اصل چې کابل غوسه شوي صدا ورانه کې دا ورانه څوک دا ورانه کړی دا څوک راته په قیامت نږدې ورانه کې یو خړلې غو سړی براشي رسول الله فرمایي غټه غټه پونډې به وي ایوه وخت ته بواله ایسه به دانه کې الله به قیامت راوړي په دې کیفیت باندې دا براش دا مسله به روانه و تر دې پوری چې د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام
دولس بچي و د هر بچی نه به جدا جدا خاندان الله رب عزت جوړ کی توحید را روانو د ټولو کې د توحید عقیده وا هلو مجره تر دې پوری چې د معد ابن عدنان پورې خبر را ورسېده دا زموږ شخص د محمد رسول الله یوشتم نکړي ان شاء الله خبره نشو روانه ده چې رسول الله اول نک کم دی او به بل کم دی بل یوشتم نک چې د هغه معد ابن عدنان دی وخت پورې خلکو د رب العالمین بندگی کوله څومره اقسام د بندگی شو د ټول د رب العالمین پورې خاص کول انڅو کې د الله سره په هیڅ شي کې شریک نه جوړو عبادت لسانی د رب العالمین پورې خاص دي عبادت مالیه د رب العالمین پورې خاص دي هلو مجرا د زړه عبادت لیکن چې کله معد ابن عدنان پورې دا مسله برابر و دغه نور سره بني چرهم کې فسادونه پیدا شو نقصانونه او دا زموږ د الله قانون دی چې کله په یو ځای کې فسادونه پیدا شي کې انسان څومره نیک انسان ولې نه سبد الله لري کوي به ختمي به نو دوی کې دا فسادونه چې کله پیدا شو کله یو مسله کله به بل مسله یو قبيله په دې ځای کې رااله خزاعه قبيله هغه په دې باندې حمله وکړه عمله شور باندې وکړه قد قتال او جنگونه په دې منځ کې وشوله نتیجه دا وروته چې بن جرهم دې علاقې نه لګړه هغه اسمه کوي ولا مکبل یې حکومت راغی حکومت شراغه بن جرهم به دا کار وکي دا د زمزم او بچوي تر څو پوری شاغوي راځي د زر زر پټه کړي یو غرغ دی په جوړ کی بالکل خلکو له دماغ کې دا خبره پرې وده چې لکه بدیږي او بشتو کنيشته خلکو به یادول چې وبدي او هغه روان یو مزیدار وبوي لیکن دی خلکو سره د شو تکلیف وکي چې داخله راځي او دا شی پټ کې دی کې ګور دا تربیت یې څنګه وکي چې تکله چا سره بجګړه باندې رااله او دشمنان در باندې غالب شو بازي اصلي هغه په دسمه باندې دفن کا لاندې ذخیره کا په دې شو کیفیت باندې چې معلومات کیږي نه چې کله به ورسره غوي لاړ یا بل مسله جوړه شونه بیا سره اوس پړه در عبد المطلب سے په وخت کې به دا ريستریشن تقریبا شپږ سو کال وروسته د ومند سي باندې وي پټي ساتل شوی وي بینو باغوي کې وسړیو عمرو ابن لحي عمر ابن عامر ابن لحي الحميري خزاعي دا په دې کې مالدار او سید سړیو عربو کې مالدار هغه انسانو سید او خیر او کې هغه انسانو قیمتي چې هغه به خرچه کوله تقریبا چې کله د حج موسم شو نو د بل لزر وکانه لاله ول لزر دا به شخصي د خپل سره مینه لاله ول او بیا به د حجاج له د ابو تنظیم کوو د کجور تنظیم به کوو د ممیز تنظیم به کوو او د قشند د شودو پيو دا خرچي ور باندې کولی په دې منځ کې دا د شام په طرف باندې لاړو چې هغه د شرک راوړو رسول الله فرمایي رأيتو وما عمرو ابن لحي دا ولدو يجر شدت خپل کلمې د جهنم په دې منځ کې راخلي کلمې باروي د پاسور باندې ګرځو د قشن دې راخلي دا د الله قانون دی چې کله په یو ځای کې نکاح انسان نه کله ورسره کې چې بدن خلک راځي چې هغه نه کې ټول تخریب د توحید ولا خلک لاړل او د شی مفسد او خراب سره راغی چې هغه اوس د شام په طرف باندې شو د غیر د شرک مسله د شروع کوي او د حرم کې به شرک شروع کیږي زموږ الله په نسبت دا خراب او بد عمل دی الله رب العزت به ټول شی نسلی له معاف کی لیکن مشرکین انسان لا چرته مشرک نه معاف کوي دا به همیشه په جهنم کې پروتي دا شرک د الله سره یو تعلقي و دا توحید چې انسان په دې کې بل څوک را شریک یې ختم لري کی د شامل اخره چې کله لاړو د شه دا شرک راړو نو واقع شرکونه په دې مال کې مشروع کړه په دې فصل کې مشروع کړه په دې ثروي کې مشروع کړه وی ویل چې دې دا په بس په دې حرم من جاوران او دې دربارونو من جاوران خو بل څوک به نه خوري په دې باندې مسورلی نشي کېږي او په دې بدانه شي کېږي او دا دی ویلې شام چې کله لاړو غوځه له بوتان جوړ کړی و عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي هغه ته پوښتنه چې دا څه لپاره دی ودا د باران د پاره دی او د خیر د پاره دی او د خیر د پاره دی او د شي لپاره دی او د هغه مصیبت د پکوله د پاره دی دور ته ویل چې کمانه بیرانه کوي رسول الله فرمای انسان چې بیمانه کیږي هغه په دې باندې چې کله باران وشي د پلانې ستوري د وجنه وش ډیر د شي عمل نظم کو ساسو صادریږي چې د شړی ایمان په برباديږي یو به کې لګدا رسول الله فرمای چې کله باران وشي یا لکه د پلانې ستوري د وجنه دا باران په باندې وش یا باز خلک کوئی چې ما دا بچي په الله باندې سپارلې پتا باندې سپارلې ده په دې خبره باندې انسان ټول عمل برباديږي یا سړی په گاډي کې نه څو د قشن یو ټکر راځي خو ډرایور چې چلا کیږي دا گاډي بچ کی یالا یره کې بدیږي کې شرط دا ډرایور خو خیر سړی نه یو تجربه کار نه وي کې دیشو چې مستقر شوی وي خو ډیر بلا سړی چلا کی وکړه باندې خبره باندې اهل علم فرمایي چې دا سړی د ایمان نه خلاص خطا کیږي یا لولا کلمه فلان
کچر د پلاني سړي شپې نه وي هغه پیدل نه وي اوس بغل راغلی و دا کور به ټول چور کړي وي اکثر انسانان په دې اعمال کې واقع دي دا کوي نه نو دې عمرو بن لحي ورته ویلي چې لکه یو مال هم بکرانه کې ولې نظر به کو حبل بدر حبل بوتي ورکی حبل کې معنی دې خبره د طاقت څو ویل چې بالبک کې معنی د بال دا او دما خاول استعمالي کې هغه کې طاقت په نسبت سره زنانه لا دې راوښو دا بوتي چې کله راوړل په دې حرم کې خودو د الیاس علیه السلام دا قوم هغه د دې بعل بندگی کوله اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین انت مفسرین دا ذکر کې 300 من جاوران وې دې بوت کله کله وبکې ابلیس اشاره قانون او توي توازن به مشرو خلکو چې داس منګ رب دې معبود دي دا مسله کړه دا به د حقیقي قسم دستور کړي دغه دا جوړ کې او ډیر مزیدار تر دې پورې اهل المدا خبره ذکر کړه چې وخت د الله سما شو لاس وې دستور سره ورته لاس جوړ کی مشرک انسان اکثر د خپل معبود سره کومک کوي د شي معبود هرګور خپل معبود سره کومک کوي د ابراهيم عليه السلام قوم دا خبره کړو چې د خپل معبودانو انتقام والي خو حتی خبره په دې کې دومره مشي عام شو چې خلکو په کورونو کې ځان له بوتان جوړ کړ هو بل راوړو بل دا ټول به رااله قران کې رب العالمین فرمایي ایت خبره په حال دا هغه چا باندې چې هغه خپل خواهش خپل الہ نه ولې دلته ولا ولته ولا هغه ځکه مز کې دوه بوتان په کې نور راغله صاف او نا الہ یا اوصاف یا اساف دا د یمن وسودین کې و نارینه وسره خپل مابین کې غلط حرکتو په دې سفر باندې حج در روان شو چې موږ تاسو په یو بل سره جنا او خو موقع پیدا نشو حج دراله حج کې موقع پیدا نشو چې د غفلت په وخت کې چې ماقام یا به تور مثال غرمره دا دواړه د بیت الله په دې کوټه کې دننه واته او د خلکو راکاره کول چې موږ منځونه کوو ایسه په داخله کعبه کې جنا وکړه الته چې کله جنا وکړه څنګه الله ته کہانی جوړ کړه مسخه کړه چې کہانی جوړه سبا چې خلک راتل اوه دا څه مسله جوړه شوې را نو دوی دا ډول راواخسته د زمزم خوا کې خو د خلکو له دا خبره کوله چې اے خلکو کم سره چې د حرم بیزتی کې دغه انجامي بیرغه نور صفا او مروه غونډې لوي وړه په مرور د زمانه باندې ایسه د اشیاء سره حتی بیرته داخل د حرم لدا بوتان راوړل اکثر دې مشکین د معبودان چې هغه د انسانان تر شي ډاکوانه په یو ځای کې مردار پرته باغ باندې ټوپنی و پنی راجمي کې او به دا خبره کې چې لکه د دې موارد واغه د غیزي موارد د پلانې برخه والا دي تاریخ چې وګوري یا به دا غسړي اقدم غړا وډا یا به چرته انسان نو بل څوګه چې خاور راجمه شي ویلي نو دوی جناکار انسانان چې هغه په داخل د حرم کې جنا کړي واغه داخل د حرم لراوړ د ابو سجدي او بندګي شروع شو هغه بندګي کوله یا باز خلک دا و چې شیطان دل ورغه وی ویل چې په دې ځای کې د بوتان دی دا روبه خپل علاقې نه به شي بغیر ځان سره راوړل چې کله راوړل نو دې بندګي شروع کړه دیغه عمر رضی الله عنه چې کله مجلس کې ناسو کله به وشاړل کله به وخاندل ذکر شرک مسله په هغه وخت کې عام و د ملګرو ورته ویل چې امیر المؤمنین په دې مجلس کې ناسو نه صاحب کله وشاړل کله وخاندل دا مکوا به د مجلس داخله پتا باندې دا ګمان کوي نعوذ بالله من ذلک چې عمر شلیونه شوی دی دا ولی شاړو ولی خاندي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ورته ویل خندا په دې راځي چې دا محمد رسول الله څومره کې سن نعمت الله مونږ لراکي كنا نعبد الحجر والشجره من بده کانو بوټو بندگی کوله الله رب عزت موږ قرآن نازل کې واقع کې نبی راولې محمد صلی الله علیه وسلم داغه د وجه الله څنګه عقیده اصلاح کړه به ویلي چې د ایمان په خون باندې به حق انسان کوشي چې هغه مخکې د جاهلیت زمانہ کتلی موږ نه خوند وکړو نو هغه زمانونه رامنش وی ویلي وی ورس په سفر باندې روانو خندا مال په دې رسمه یو بوتره کجور نه جوړ کړو وګیا شو چې وګیا شو منو ایستاول می دي دا یو لا سوخړو به می دي دا بل لا سوخړو به می دي سرو خړو اخر مخلاص کی چې لکه دا څنګه معبود و دارمی کې روایت دی چې کله به دوی په سفر باندې روان و او چرته معبود به پیدا نشو شګه به راځم کړه پاغي باندې به ګډ راول وشلو ایسه پاغي نه به بندګي کولو داس مونږ را بده انسان چې کله مشرک شي په ګډ وړو باندې سری یو بل مشرک هغه ځان سره خپل د ابو به ولې به ورسې ایمان راوړیو کی خودو در سره سارا په لاړو قضې حاجت ده سپیراغه په دمانه د پاسه میته جو کړی ګیدړه نو د به شیر ویلې دا څنګه معبود دي چې د ګیدړ نه ځان نشي بچ کول نو مالا بچ کومه کوي یو بل سره د خشن د خپل معبود په وجه کې نه ولې سارا په لاړو چې دغه ځان راغی اورټه کوي کیرانه پروت وي دا څنګه معبود دي چې خپل ځان نشي راټینګولې نو عمر سے فرمایي وي خندا په دې راځي څه زمانه په موږ باندې تیر شو خوشاله مال په دې راځه ومن د جاهلیت په وخت کې بده چې ژوند تیر کړی دی
چې کله بس مونږ لوريانې وشي نو موږ ژوندې دفن کولې. وېزه په سفر باندې وته چې کله رالم د حفصې د مور ما پوښتنه وکړه چې دا جلې څوک د بدیجه کې ګرځي وې داسته لور ده. تقریبا 15 کاله ورسره اسما سره ملاقات وش. یا دا جلې باندې اسماعیل مرګ ډیره کټه کوي وا. وې ما ورته ویل راځه تاسو نه کار دی. وې شرط زما اراده شزو. وې روانه مې کړه دشته لا. ځان سره مې ګنټه کولم وغیرہ دا ویړو دا ما کنده استلا. وې دی ګور مالوي چې بلار دا څه کوي مې تل دا مې کار دی. وې زما په دې ګیره کې به دا ګر چې کله پریوتون دی په پاکوله. خو حتی تر دې پورې چې کله مې ورته راکنده وېسه د خپل لور مې بده کې سملا ولا. وې ډېر اوازونه وکړ چې بلار دا څه کوي. وې د پاسه مور باندې خاور راوړه ولا ایسه مې غږ باندې دفن کړه. وې جړه په دې راځي چې کله هغه لور را یاد کم دغه کیفیت را یاد کم. نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ملګرو شکر دا کې شي کولې د رسول الله رسول الله بوخ کې روانه. بای صحابه په دې باندې غوسه شو چې لکه دا څه مکوي. په دې باندې څنګه نبی غوسه کې خپکیږي. رسول الله وی چې نه فرید خپل قسم سي جاری ساتي. وی قسم په الله ملګرو دا جړه چې مال راځي اوس ما تاسو ټینګ نشي هغه په دې وجه باندې مال خپل ماشوم لور را پېښ چې په دې بیرحمي باندې په دغه وخت کې دا مې دفن کړه. الله چې موږ قرآن راولې ګو رسول الله راولې ګو دا خبرې موږ منلې. رب العالمین زموږ دا مسله برابر کړه. به په دې مزمنس کې يهوديت او نصرانيت څنګه راخور شو. دا خو د شرک مسله چې په دې خلکو د عمرو بن لحيي په واسطه باندې راغی. يهوديت او نصرانيت هغه په دې کیفیت باندې راغی. دا غینه مخ کې دوی کې دا مسله رااله چې دا شرک شروع کې د بوتانو بندګي شروع کړه. په دې تلبیه کې وړاندې والے رسواله وکي الا تملكهم ومن ملك. رسول الله ورته چې لکه تاسو مکه وي حکومت برباد شي. تلبیه واجب رب العالمین او بل چاله وای ما. وې د عیسی علیه السلام نو وړاندې د سبا فارقه کې وړي تقریبا 1.5 زر کاله مخ کې د عیسی نه دغه بادشاہ د شوخو بولیدو یې په ویخه باندې چې دې ډیم لاندې سلورو مې سوسه مې دغه فاتحه ده سمږي وغیرہ راوتی دی او دا وبرو چې ایسته د ټول علاقه تخریب کې د وتلو اراده دې زنه وکړه. کاهنانو لویلې چې په دې کیفیت باندې ما دا خو دې دې باره کې تاسو څه وایي. کاهن دا معنی چې باسي خبرې د ملائکو نه بدوي اوریدلې او باسي به څو ستر دروغ راجمع کړو به خلکو لویلې. رسول الله فرمایي چې کم سره د کاهن خپل راشد سلوي کړی دغه مجنه قبلې کی او که تصدیق دغه خبره باندې وکي دا سړی په قران باندې کافر دی. کافر شو دی چې دې ځل راغی نو دې دوړو کاهنانو ورته خبره وکړه چې خوب لیدل واغه د خوب لیدل نمخ کې هغه تعبیر وکي وي تاسو تور کسان ول د پتور شپه کې چې په دې کیفیت باندې حمله وکړي بالکل اندشه خوب دی. وی خبر نه وینا وی د حبشونه بخل راځي او الته پتا باندې به حمله کوي به سره به شی به ختم کی. نو دغه شی هله جوړ کړ چې دی علاقې نه زو زما یو کشر بچلی ویلې زب په مجلس کې ناس مته براشي او پړق بزمانه و باسي زبده شی باندې جوړ کړم چې لکه دې ملک نور زنه پاتې کېږم. ولی وی په دې مناسبت باندې چې په دې ځکه دا کشرز موږ به د دې کې او داس ماوال کوي زه څنګه دلته پاتې شم. نو به دې د کاهنانو لویلې چې دا سړی راځي دا بادشاہ ودا بچنی میږي وی ربيعه ابن نصر وې څو کاله بندگی بدل حکومت بدل تکي وی اوی کاله وې دغه نور څه به څنګه وی به یو نبی راشي په عربو کې او دغه حکومت به اله اخر الدهر تر اخر زمانه پوری وی چې دا خبره وکړه در دې ځنه حرکت وکي. الته بچی خپل پریخو اسعد ابو کرب الحميري هغه تاجر انسانو دا چې ګلاړو هغه تاجر تجارت به وکړي یو ضرورت وکړي بل ځای خو حتی مدینه منورې لراغه چې مدینه منورې لراغه تجارت په نیت باندې سیاحت په نیت باندې بیرته روان شو د شام په طرف باندې دلته یو ځای وشلو دا ځای ورته وشلو نو د هغه ځنه فوج را روان کې شرکت زمره بچی چې وجلې زو سره خامخا دي انتقام عالم ترڅو پرې د ژوند د غټونو مسله برابرې نو یو فوجي واغه کجوري خطو چې وسړی راغی هغه مرته وجلو نورم غوسش خو جنگي جوړ کې او سو خزرج د یمن راغلي خاندانونو هغه په دې ځای کې وسیدله ډیرو خیر خلک و د ورځې به جنگ کوو د شپې به د دې خلکو اکرام کوو. دا ډېر متاثر شو چې لکه تاسو سره کوم خلک دي موږ سره جګړه کوو زموږ اکرام هم کوي د ورځې جګړه او د شپې د دوی ډوډۍ خدمت. خدای مزمز کې د يهودو سمولیانو د اسره مخامخ شو ورته ویل چې په دې مدینه باندې جنگ مکه ځکه دا د احمد د هجرت کور دی. احمد وسوګ دی ودا د اخر زمانه نبی محمد رسول الله مکینه بدل ترځي هجرت وکي او نه ورځ بدل لاره قد کوي واخر بدل ترش مجر قباب جوړ کې ودا جوړ کې ودا ودا معلومات تاسو چا درکې په تورات کې خدای غوړ ټول تفصیلی حالات معلوم کړه.
به ورته ویلې چې د کعبه باندې کلی وسما دي په دې باندې گواهی وي چې احمد د الله رسول له او کزه چرته رالم زبر هغه سره د خواږه وکم لکه د تروزي هغه باندې ما ایمان راوړل تقریبا وسو کال وړاندې املا زیات په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې سلام راولې و د ارچ ورته ویلې او زبر هغه د افتیو مینځم او دا به کوم او دا منځ کې شیطان قوم حزیل او غي ورته ویلې دي اسعد لا ویلکه د کعبه باندې حمله وکړه دی خو کې ستر زر دلته دپن او ډیر مالدار بشي خلک دې نظرانی د پر د ستر زر راوړي به پی جوړي وسم خلک الته پیسې لګي جمع کوي چې باغې باندې بیت الله خدمت او اکرام وشي د په سره کې دار چې حمله ور باندې وکم دا خو نور لا نور ایسته دا ټول کله بخت کعبه ورانه کوم مال بزن سره وېسم نو د يهودو مولین ورته ویل چې ګوره دا کارونه کې د حجل د قبيله مقصد دا و چې ایسته د په حمله وکړي له برباد کی ودا کارونه کې کولی کو ګوره برباد بشي بلکې ته دې اکرام او کا عزتونه او کا دې کې توافونه او کوډر شي به وکړل حج وکي پاغه کې توافونه وکړل او به قرباني وکړل غډان وغیرہ د حلال کړل چې کله دې مسله وکړه تاسو ولې د بندګینو کې ودی کې شرک د موږ تورات کې دینه منه شوی چې شرک دې بدیږي کې وشي نبی هغه د خوب ولید اسعد ابو کرب الحمیری چې د کابل او خلاف ورواغوندا به بل خوب ولید به بل خو تقریبا چې دوري کوم کپڑے ورواغستا د دې وجه د سوالم دی چې بیت الله الاولنې داخله په د پوک چاور چورې د اسعد ابو کرب الحمیری دا هغه وخت نه بیره سنت عادت شو وسه پوری دی د پوک ورکول کېږي دوري خمو مزیدار او رسول الله فرمایي چې د کعبه نه را پدې خو ګور نور دیوالونه له پردې په کار نه دی دا اسراف دی پدې کې 15 احادیث د محمد رسول الله راغلي دي نو کله چې دا کار وکي د کعبه اکرام مو کې او د مدینه مو کې د حجل د قبيله په سراغ واقع ټول حلال کړ ته ورته ویل چې تاسو په ما باندې ګناه کوله تاسو غوښه په لوی مصیبت باندې اخته کوله ما نو تر دې چې پوری زموږ تاسو د شریعت دریم درس دین ان شاء الله که جون باقي به روان چرشه به سلام درس روان کیږي الله رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابع درې نصیب کړي